أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. سورة توبہ 93 آیاتنا من پرون ویلیو. اوله حصہ کې د مشرکانو بیانو چې کوم لفظ سره موقت لفظ دی هغه پورا کوي او چې کوم لفظ غیر موقت دی هغې ته 4 میاشتې مهلت دی چې عزتمند یې میاشتې ووتې نو بیا ورسره جنګ وکوي. مستامنین هغې له امن ورکوي او چې بیا تلو نو ځای د امن ته ورسوي او بیا د 4 موانعو جوابو چې دی لوز کړی نو الله وایي د کافر لوز لره څه اعتبار نه وي. دویم زمونږ پکې خپل خپلوان دي نو دا د دې خپلوالۍ لره اعتبار نه وي. جماعتونه جوړی نو د کافر په جماعت جوړولو ثواب نه وي. که د اقتصادي پابندۍ نه هېرېږئ نو الله به نور فتوحات راولي. بیا شپږ وجې د قتال د اهل کتابو ذکر شي. بیا درېیمه حصه او پای کې د منافقانو اقسام هغې له زواجر او تخفیفات او دا د 3 آیاته پورې چلوي. لږه حصه د درېیمې پاتې وه. دې 50 قباحتونه صفتونه مخکې ذکر شوي وو. و 54 قباحت یې دا دی یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. تاسو ته به بانې کوي چې کله واپس شوئ دې ته. 55 سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم یتعرضوا عنهم. تاسو ته به قسمونه کوي چې کله د تبوک نه راشئ چې مخکې نه واړوئ. 56 العرب اشد کفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. زمیدار په کفر کې سختی په منافقت کې او د ما انزل الله د قرآن په حدودو نه پوهېږي. دا قباحتونه ولا ذکر کړه. بیا 55 چې مال لګوي نو هغه تاوان ګڼي. ويتربصوا بكم الدوائر. مکې د غلطو عربو زمیدارو بیان وکړ نو په دې 9 کې ومن الاعراب من یؤمن بالله. بعضې د زمیدارو نه هغه دي چې ایمان یې په الله دی په ورځې د آخرت او کومه خرچه چې کوي نو بطیب نفس یې کوي هغه قربات عند الله ګڼي. وصلوات الرسول او ذریعه د دعاګانو د رسول علیه السلام. خبردار دا قربت د دې دپاره سیدخلهم الله فی رحمته و بشارت را خلاص کړ. بانې بکۍ دي تاسو ته کله چې واپس شئ تاسو دي ته. و بانې مکوئ اچر یقین نه کو تاسو له. یقینا واضح کړي موږ ته الله د خبرونو ستاسو نه. زه د چې وبیني الله عمل ستاسو رسول د الله پر روانه زمانه کې چې سبا کوي. بیا به واپس شئ هغه ذات ته چې خبر په غیب او په ښکاره دی. خبر بدله درکړي تاسو له په هغه عملونو چې تاسو کوئ. بریلیان رال او د دې ځینې دا مسله راویسته چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حاضر او ناظر دی. فارضی کې موجود دی. ولی وسیر الله عملکم. زلد چې وبیني الله ستاسو عمل او دغه رسول به مینی. چې څنګه الله حاضر ناظر دی نو دغسې
بیا رسولم شو. د دینه زمونږ دو جوابونه دي، یو جواب الزامی دی او بل جواب تحقیقی دی. الزامی جواب دا پاڼه راواړه و 105 آیات. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. نالتو الله بمستاس عمل ویني و رسول ایماندار بینی والمؤمنون سالتا زیاد تے بیا خو ایماندارم حاضر ناظر شو. فما هو جوابكم عن تلك العبارة فهو جوابنا عن هذه. دا غزینه چې تاسو جواب کوئ هغه زمونږ دلی جواب دی. او تحقیقی جواب دا دی، مفسرین وایي چې تاسو په دې کفر پاتې کېږئ او که توبه وباسئ. مداری کوئی رجوع کوئی که په کفر پاتې کېږئ. تاریخ قرطبي وایي پر روان دور کې و پیغمبر تاسو د عمل پته ولګي د ژوند سره دي. دارنګې ابن کثیر ستاسو عملونه به ورته په دنیا کې ښکاره کړي. دارنګې روح المانی وایي چې تاسو رجوع کوئ د نفاق نه او که نه ټینګېږئ په دې. خازنو را روان زمانه کې چې د نفاق نه توبه وباسئ او که ټینګ پې پاتې کېږئ. نو دا خبره ټولو مفسرینو کړې چې دا حاضر ناظر مسله نه ده، دا د نبی علیه السلام د جنس تعلق ساتي چې را روان دور کې به الله ستاسو عملین او رسول چې په دې منافقت ټینګ پاتې کېږي او که توبه وباسئ. باقي حدیث چې راځي نو حدیث د ابي ذر غفاري رضی الله عنه په نقل راځي چې نبی علیه السلام عرضت علی اعمال امتی، وما باندې راوړاندې شو عملونه د امت زما، ښه عمل او بد عمل. نو په ښو عملونو کې مې دی امود چې زدرناک شی د لارې نه لرې کړی شي، او په بدو عملونو کې مې دی اموته نخاع چې خراج کې په جومات کې چا توکلی او دغه دی ولا تدفن، هغه دفن شوی نه یا د جومات نه ایستلی شوی نه. دا د مسلم حدیث دی جلد اول 200. نو بریلیانو یې دې نه خو د عرض الاعمال خبره چې پیغمبر ته عمل وړاندې کېږي خو حاضر ناظر دی. ځکه نبی علیه السلام وایي عرضت د ماضي صیغه ده، ښه مضارع نه ده، راوړاندې شو نه چې وړاندې کېږي. هله به چې مضارع وی نو بیا به د دې د عقیدت ثابتې دی. عرضت راوړاندې شولو په ما باندې ستاسو ښه او بد عملونه، نو په ښو عملونو کې مې دا ولیده چې ضررناک شی د لارې نه ګزار شي، او چې څونه ضررناک شی دی مردارې اوبه خلفلا خزل هغه خلک لارې ته رارتئ او د دې جرم نه خبر نه دي. چې ښه عمل دا دی چې ضررناک شی به د لارې نه لرې کې، بد دی بیا چې لارې ته راچې. او بد عملونه دا دي چې جومات کې خراج کې ولاړې چا تو کړي او هغې لرې کړي نه دفن کړي نه. جواب د دغه حدیث نه دا دی چې د ماضي صیغه ده او مراد د دې نه عرض اجمالي دی. نو دا مطلب نه چې ټول اعمال نبی علیه السلام ته وړاندې کېږي او هغه عالم الغیب شو حاضر ناظر، خو اجمالي عرض دی چې ما ته ستاسو د ښو د بدو عملونو نقشه پېښ شه، نو په ښو کې دا وه او په بدو کې دا وه. په روایت تانیث کې راځي چې عرضت علی اجور امتی. دغه روایت ابو داود کې دی او ترمذی کې دی چې ما باندې بدلې د عمل په عملونو راوړاندې شوي د امت زما، نو په ښو کې مې دا ولیده چې ضررناک شی لرې شوی، او په بدو کې مې دا ولید چې خراج کې لاړې په جومات کې توکلي شوي. نو دلته معرضت ته ماضي مجهولي صیغه ده او د عرض نه مراد عرض اجمالي دی، تفصیلي نه دی. او بل دا دی چې دغه ابو داود او ترمذي روایت هغه مخکې کې اعمالو په دې کې اجور بدلې دي. نو دا روایت چې دی په دې کې امام بخاري رحمه الله ویلي چې دې کې یو راوي دی عبدالمطلب ابن عبدالله ابن حنتم او هغه د اصحابو د نبي نه سما نه ده کړې. نو په دغه روایت کې د انقطاع ده. محمد بن اسماعیل البخاري وایي چې دې کې دا یو راوي چې مطلب دی د سما د صحابو نه ده کړې. او خو بهرحال روایت منقطع شو، بل د ماضي صیغې دي. کته چې نه ځنو روایتو کې د مضارع صیغې دي، یو ورځو تو ورځو، نو بیا به د هغې نه څه راځي
چې ما ته د امت عملونه راوړاندې کېږي نو بیا به د حاضر ناظر او د علم غیب مسله راځي چې مجهوله صیغه شي. نو موږ اول خدا ماضي ده او مضارع مجهوله نه ده، او که مضارع مجهوله هم شي نو عرض علم غیب او حاضر ناظر والی له مستلزم نه دی. تاسو په سورة البقره کې ویلي په آیات 2 کې ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اشینا الله ملائکه ته وړاندې کړل ما ته نمونه وکوي او هغه ته نمونه یاد نو قالوا سبحانك لا علم لنا. شان ورشای کشمیری رحمه الله فیض الباری کی ہوئی که عرض ومشی نو دا مستلزم علم لنه ده. نو دا حدیثونو کی یو که عرضا علی اعمال امتی هغه حدیث د مسلم دی صحیح دی ورات عرض اجمالی نه تفصیلی. بل ابو داود ترمذی دی چې په ما اجور امتی بدلی د امت وړاندې کیږي. نو په هغه روایت کې خو یو انقطاع ده عبدالمطلب بن عبدالله د صحابه نسیمانه ده کړي امام بخاری وایي. دل جواب کې دا دی چې د عرض اجمالی دی او ماضیګانې دي که مضارع شي نو د مضارع نه هم د خصم مدعا نه ثابتېږي. که عرض هم شي نو عرض دا نه دی چې د عالم الغیب شي او حاضر ناظر دي شي. که ثم عرضهم علی الملائکه او هغه سبحانک لا علم لنا. او بل جواب دا دی چې د عرض الاعمال مسله او د حاضر ناظر والی مسله دا د شیعو نه راخیستل شوي. نو بریلي ته ته شیعه که سني نو چې سني ځان ته نو د عرض الاعمال مسله د کفدې یو عالم کتاب لیکل امام خمینی او شیعیت دا په 122 کې وایي چې د شیعاګانو په کتاب اصول کافی کې باب تړلې ده باب عرض الاعمال علی النبی والائمه. بعد په بیان د وړاندېوالي د عملونو امامانو او نبی او امامانو ته ځان ته سنی او عقیده د شیعاګانو اول خو الزامی جواب ما مخکې کړو. سالفون حاضر ده چې قسمونه وکړي په الله تاسو دا کله چې واپس شي دي ته چې مخکې نه واړوئ نو مخکې نه واړوئ دي ګل دي انهم رجس ګندګي ده ټکانه د دې د جهنم بدله بار پیشي په عملونه چې دي کوي. قسمونه کوي تاسو ته چې تاسو خوشحاله شئ د دینه دا د منافق کاری که تاسو نه خوشحاله شئ الله ناراضي کیږي د قوم فاسقانو نه. زمیدار د باندو سیدونکي سخت دی په کفر او منافقت کې واج درو ډېر لایق دي چې نو کویږي په پولو دا غا چرالي ګلی دی الله پر رسول خپل الله په او د حکمت والا. باز د زمیدارو نه غدي چې نسی ما ينفق مغرما هغه چې لګي تاوان کدا الله په دین معلوم لګي راوي دونه پیسې مې ولګي دي او تربص بكم الدائر او انتظار کوي پتا سو باندې د مصیبتونو علیهم دائره السوء پدې دی مصیبت ناکار او الله اوریدو کې او پیا دی. نو دا د منافقانو صفاتونه او خو منافق خو اعراب زمیدارم پکشتا ومن العرب بعضی د زمیدارو نه دي چې ایمان لري په الله په ورځ د آخرت او نسی هغه چې خرج کوي قربات ذریعه دي ذریعه د نږدېوالي په نزد الله چې دا کوم خرچه وکوم نو په دې به الله ته نږدې شو. وصلوات الرسول او ذریعه د دعاګانو د پیغمبر لکه د المال له چې چا صدقه راوړه نو نبی علیه السلام به ولا دعا کوله. نو دا ذریعه د قبلولو د نزدېکت د الله او دغه رنګې ذریعه د دعاګانو د پیغمبر علیه السلام چې نبی علیہ السلام بتی صدقه اخیستی دعا به کوله. 103 آیات وګورئ. خذ من اموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم دعا ولکوا ان صلاتك سكن لهم. استاد آرام دې دیلا واجب کې خندي دا چې ایمان لري په الله په ورځ د آخرت او نسی هغه چې خرج کوي ذریعه د نږدېوالي په نزد الله او ذریعه د دعاګانو د پیغمبر. خبردار دا نزدېکت دی لره زرد چې داخل بکی دی لره الله په خپل رحمت کې یقینا الله بخونکی او مهربان. والسابقون الاولون د دین والا د اخر صورت پورې دا
څلورمه حصہ شوه او دا په بیان د مؤمنانو کې ده. مؤمنانو کې درې ډلې دي. یو السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. د دې مقام دا دی رضی الله عنهم ورضوا عنه. دویمه ډله دا ده چې د تبوک غزوې له نه دي تلي او بد عمل او ښه عمل یې ګډوډ کړی. ښې هغه نور اعمالو او بد عمل یې دا چې د تبوک غزوې له نه تلي. خو توبه ولا الله جل ته قبول کړه. 102 آیات. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا. نور کسان دي چې اقرار په ګناهونو کړي ښه بد عمل یې ګډوډ کړی نو تو صدقت نواله توبه قبول ده. درېمه ډله په 106 کې اجمالا او 118 کې تفصیل دی. واخرون مرجون لامر الله. نور کسان دي چې رستو شوي دي حکم د الله ته. هغه درې کسانو اما يعذبهم و اما يتوب عليهم. یا بل عذاب ورکي یا به په مهرباني وکړي. دا یوه خبره درې ډلې د مؤمنانو. او دویمه خبره د منافقانو باقي صفتونه لکه 101 کې وایي وممن حولكم من العرب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق. ماهر شوي دي په منافقت باندې. منافقت کی پورا مهارت حاصل کړي. بیا 50 قباحت شو. بیا 107 آیات تلاړ شو نو بیا 950 خباثت. اتخذوا مسجدا زرارا. جماعت د پاره د zarar جوړ کړي. بیا شپیتم و کفرن د پاره د کفر. بیا یو شپیتم و تفریقا بین المؤمنین. بیا دو شپیتم و ارصادا لمن حارب الله ورسوله. او بیا اخیر سر کې یو صفت د نور ذکر کوي. درشتم صفات 115 آیات روبین رسلو. وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. چې کوم صورت چاله دې صورت ایمان زیات کړ. نو دویمه خبره د دې باب باقي صفات د منافقانو. درېمه خبره د دې باب ترغیب الی الجهاد. آیات 1:1 ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله خستی د ایماندارانو نفسونه د دي او مالونه د دي چې دی لره به جنتی. جنگیږي به فلار د الله کې فیقتلون ویقتلون. او بیا د هغې لس صفات التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الی آخره. څلورمه خبره د دې باب منع ده د استغفار برای مشرکین. 113 آیات. ما کان للنبی والذین آمنوا. نبی ایماندارو لدا مناسب ندی چې بکنه وغواړي د پاره د مشرکانو اگر که خپلوانی. ابراهیم علیه السلام ولې دعا غوښتې او وعده کړې وه چې پته ولګېده چې بابا نه مسلمانېږي نو تبرأ منه. یا شان د عامو صحابه د نبی علیه السلام او د هغه دریو ذکر بیا کوي. بیا د منافقانو زورنه ده د مخکې درې میسې سره لګي. پنځمه خبره ترغیب د تابعدارۍ د نبی علیه السلام ته 130 آیات. لقد جاءكم رسول من انفسكم. یقینا راغلی تاسو ته رسول د جنس ستاسو نه. عزیز علیه ګران دي په ده ما عنتم. او اخر کې جهاد به د څه دپاره کې. شپږمه خبره د دعوه د توحید دپاره به کې. فإن تولوا فقل حسبي الله. کافی دی ما لره الله. لا اله الا هو. نیب المددگار مگر یو الله. علیه توکلتو پدې مې ځان سپارلی. هو رب العرش العظیم. او دا خاوند د عرش عظیم دی. نو دا چې باتی دا ستا شپږ نمبرې شي د دې څلورمې حصې. او پدې کې د صحابه او شان د هغې مقام او د هغې ډلې ذکر شوي دي. والسابقون الاولون. والسابقون مخکنی الاولون اولنی.
من الانصار مهاجرین د مهاجریننا والانصار او د انصارنا والذین او اغا کسان اتباعهم چې د دې تابعداري کړي دا پیوراتو احسان پنه کوي کی د دې نه مراد رستنی صحابه دي سابقون اولین او دارنګ رستنی رضی الله عنهم د خبر راضی دی الله د دینه او رضوان هو دی راضی دی د الله نه ایا والذین تبعهم د قیامت پورې چې کم نیکان بندگان دي او د صحابه تابعداري کوي به احسان په ښه طریقه داغي په باره کې اعتراضونه تنقیدات نه کوي خلی نه کوي نو رضی الله دې خبر یو مقام ادا شو چې الله راضي دې د دین دې ورضوان هو دې راضي دې د الله نه درېم تیار کړی دی لرا باغونه بهیږي بلان دې دونو دین والے همیشه به پدې کې ابدا تر تر تل او دغه کامیابی لویا ده اوس دې کې سو فواید چې سابقون الاولون څوک دي او دارنګي بیا چې د دې تابعدار شي دي په نیکو کې شیخ قرآن رحمه الله فرمایل چې د دې ځنه څلورم قسم تر اخر سورات پورې د سیمت ضرر په دې کې شپږ غټي خبرې دي او هغه ما تاسو ته بیان کړلې بیا فائدہ شافور شیخ رحمه الله فرمایي بهترین درې فریقې دي مهاجرین چې خپل کورونه د الله د پاره پیښو دي انصار چې د دې تعاون کوي او درې د دې تابعدار چې هجرت او نصرت کې افضل تراجم بل فائدہ د جنگ بدر پوری چې څوک مسلمان شي هغه پخوانی دي او د جنگ بدر نه وروسته چې دي دا د دې تابعین دي موجه القرآن د شاه عبدالقادر بل فائدہ د سابقون معنا دا ده چې د نورو کسانو نه مخکې ایمان راوړي او د پیغمبر تابعداري کوي هجرت نصرت کړي او دا اولین مراد دا دی چې د دې وخت ایمان راوړلو نه د نورو نه مخکې نو مخکې سابقون چې ایمان مخکې اولون چې وخت ایمان مخکې راجع تقریبا یو ځای کېږي احسن الکلام بل فائدہ فاسابقون الاولون کی دوڑ کی الف لام استغراقی او د جنس د فار دی د تعویض د فار نه دی نو کومه ماده چې راغلي د دې مصداق ټول صحابه کرام دي نه یو خاصه ډاله ځکه چې الذين تبعوا احسان کی سابقون صفات ټول صحابه شامل شو تفسیر الماجدی بل فائدہ دا الذين تبعوهم باحسان دو مطلب دی یا سابقون الاولون اول ډله د صحابه او نتبعهم باحسان چې په نیکی کې راغی تابعداري کوي د باقی صحابه شو او یاد ده چې د قیامت پورې څوک د صحابه تابعداري کوي احسان خوږی خبرې کوي تنقیدات نه کوي نو بل فائدہ اول د دین هغه صحابه کرام مراد دي چې هغه د مخکینو صحابه تابعداري کړي یا کسان مراد دي چې قیامت پورې د صحابه کرام تابعداري کړي احسن الکلام بل فائدہ تابعداري بس کوي په احسان کې نو معنا چې صحابه کوم عملونه کړی دي پاغو پسې وځي نو کله صحابه کوم اجتهادي خطای شو او هغه پسې ونځي دغه معنی دا ده چې تابعداري به کوي په خې ویناسا نو داغي په باره کې با بد خبرې نه کوي تان باندې کوي تفسیر کبیر بل فائدہ ما چې تاسو ته ویلي چې مال رابطه عالم اسلامي کې کتاب را کړو کتاب من د مکانه الامام ابي حنیفه فی ما بین المحدثین دې صالح کې لیکلي دي چې صحیح خبره غدا چې صحابي او نور ویلي چې امام ابو حنیفه انس رضی الله عنه لري دلو او دا ورکیو دا خبره تاریخ الاسلام د شپږم یو سلوودش سیر اعلام النبلاء د شپږم 392 او العبر جلد صفحه 315 کې لیکلي دي بیا کتاب لیکي چې اکثر محدثین په دې دي چې تابع هغه څوک دی چې ملاقات د صحابي سره شي اگر کمرګره سره ور سره نه نو په دې کې زمون امام ابو حنیفه تابعی شو نو هغه څه خبرې نه کې ځکه هغه رضی الله عنه او رضوا عنه کې شامل شو ځکه انس رضی الله عنه لیدل
لکه سیر اعلام نبلاء العبر تاریخ الاسلام د زهبي لیکلی دي. بلا فائدہ رضی اللہ عنہم اللہ تے ناراضی شوه دي. ابن عبدالبر په مقدمه د الاستیعاب کې لیکلی چې د چا نه یو ځل الله راضي شو نو بیا ورته هیڅ نه غوسه کیږي. مقام صحابه د مفتی محمد شفیع او زما یو کتاب تحفة الاحباب اته دیر شو. وعد لهم جنات تیار کړي دي دوی لره جنتونه. نو بله فایده په دې آیات کریمه کې دوه زیري دي چې یو الله ته ناراضي دی او بل دی له جنتونه تیار کړي. مفتی سے فرمائی کہ صحابہ کرام کی سب بلا استثناء جنتی ہے. صحابہ ټول لی واړه ټول جنتین دي استثناء پکې نه. معارف القرآن جلد 4 صفحه 409 سالوی. بلا فائدہ نو معلومه شو عذاب خسران دا غچا چې د اصحاب په سر خبرې د نقصان کوي افضل التراجم. دا ټول فوائد فتح الرحمن کی دي په دې آیات د صحابه او شان د تابعین او شان صحابی ستاوی تابعی چاہتاوی او داغی شانی ذکر کو او طول جنتین دی. حافظ ابن کثیر وی چا اللہ طول لجنت ور کڑے دے نو بیاغا فرمائی فیا ویلو من ابغزهم او صبهم. حلاکت بیاغا چالا چی دا صحابہ سر بوز کئی یا ورطرہ دی بادی وی یا طول یا باز سا او بیا خاص کر خلیفہ اول ابو بکر او دارنگی نورتا. نو دا روافیز دی دا ملحدان دی او من دا اهل سنت والجماعت چی من راضی کی کو دا غچانه چی اللہ تی نرازی من را دی با دی غچاته یو چی اغا اللہ و رسول ترا دی با دی وی. تفسیر ابن کثیر او اغی شیگان چی دی اغا ظالمان وی دا اغی کتاب دی کتاب و روزان و امام باقی نا روایت تی چی دا پیغمبر نروس تو طول خلق مرتدان شیو سوا دا دریوانا نو نبی دینو وی ما ورطول ادری سوک ولیو مقدادی و ابو ذر غفاری و سلمان فارسی ادری صحابه په اسلام پاتشین و طول مرتدان دی. دین بغت کافر بولی کو دنیا کی نشیانا دا کافر و تمروان دا داغو کتاب پوروی کافی جلتین کتاب الرضا 115 دانگی امام خمینی اور شیعت چکم دیوبندی پی رد لکل 243 کی لکلی دی. نو من بیاو اللہ تی نرازی دی او دیوی چنا الیازو باللہ اسلامی پریخیو تیار کری اللہ دیل رباغونا بہیگی با لاندی دونو دین والی ہمیشہ بھئی پدے کی تر تل دغا کامیابی لیا دا. بازی دا چاوت چاپیر استاسی دی زمیدارونا منافقان دیو دا مدینی والاونا مردو مائی رشوی پا منافقات تین پی جنی منگے پی جنی. گورا نبی علیہ السلام عالم الغیب نو مدینہ کی منافقان دی او تعالی پا مانا دا پید مردو علن ماہر شوی دی او تین پی جانی منگے پی جانو زردہ چازاب بولا ورکو دوزلی یا بواپشی الى عذاب نازیم عذاب لویتا. یو ڈالا دا مومنانو مخ کی ذکر شو نوز دیم ڈالا شاغی دا تبو غزویل نوتلی داغی پا بارک رازی ابو لبابا او داغ مرگری او دی دا مدینی منوری پستنو پوریزان و تالا چه نبی علیہ السلام کل ایلکلو نو بس نبی توبہ زر قبول شواغی ایلکلو وسم اغستنی تا استوانی ابی لبابا او یا استوانی توبہ اغیتا ویلے کی گی. و آخرونا نور کسان دی قرار کڑے پا گناہون اخپلو سبنا وقت حضر نو تبک لنو تلی گاڑ ورکڑے عمل نیک چه مخکنی عملو نو او نور بعد عمل چه تبک لنو تلی زردہ چه اللہ ایتوب علیہم میربانی باو کی پدی یقیناً اللہ بخون کیو میربان والد معلون دین صدقا تو تطهرهم چه پاک کی دی لرا و تزکیهم و خپاک کی دی لرا بها پدی. تزکیه مبالغه ده نو هغې بیا خپلې صدقې پیش کړې چې دا توبه هم ښه قبوله شي. وصل علیهم او دعا کوه دوی ته ان صلاتک سکن لهم ستا دعا آرام دی د دوی دپاره الله اورېدونکی او پوه دی. د عبدالله بن ابي اوفا رضی الله عنه په نقل حدیث راځي چې کله بچا بیت المال له صدقه راوړه نو نبی علیه الصلاة والسلام به وله دعا کوله
زما پلار ویوړه نو اللهم صل علی آل ابي اوفا، الله د ابي اوفا په حال باندې رحمتونه نازل کی ويصلي عليهم دعا ولکوا ان صلاتك سكن لهم، مستا آرام دے دی دعا ستا آرام دے دی د پاره، ستا په دعا دې ته دل جمی ملاویږي، الله اوریدونکو او پوهه دی. خو په دې یو علمي سوال راځي چې صلات خو خاص دی په پیغمبرانو پوری مستقل په چا ویل نه دی پکار، لکه شیعاګان علی علیه السلام او فاطمه ما علیه السلام مستقل به نه او طبعا ویل کیږي چې والصلاة والسلام علی محمد و آله و اصحابه اجمعین، نو دلی څنګه وصلی علیهم صلات؟ نو جواب دا دی چې دا صلات حق د نبی علیه السلام او زی حق چې خپل حق چاله ورکوي نو ورکولی شي، نو که پیغمبر داسې ویلي چې اللهم صل علی آل ابي اوفا نو ویلی شي، او ما ته به صلات او سلام مستقل د انبیاو نه غیر په چا نه ویو، موږ به د هغه حق ولی چې سخاوت کوي خو خپل حق به ورکوي، نو پیغمبر حق به چاله نه ورکوي. دا مفسرینو او محدثینو جواب کړی. الم یعلموا دې نه پوهېږي الله قبلې توبه د بندګانو خپلونه، یا خضو په معنا د اقبلو قبلې صدقې، الله توبه قبل انکو مهربان. صلو نویم آیات رامات کا عمل کوي زد چوبین الله عمل ساسو رسول ایماندار بمیری فرا روان دور کی زردا چې واپس بشا غزات ته خبر په غیب او ښکارو دی، خبر بدر کی تاسو لپاره عملونو چې تاسو کوي. درې مډاله دا درې کسانو امام رازی کبیر کې لیکلي د عبد الله بن عباس په حواله، او دا کعب ابن مالک، مراره ابن ربیع، هلال ابن امیہ. نو مخکې ډلې او دې منځ کې فرق دا چې د هغې توبه جلته قبوله شوې او د دې توبه جلته قبوله نه شوه. خو دا شیخ قرآن تېنه تعبیر کوي فالمسرعین بالتوبه او غیر مسرعین بالتوبه یا متقاصرین بالتوبه. نور کسان دی مرجعونا ارجح کی مونږ معنا کړو مهلت ورکا رستو کړی شوی دی امر د الله تیاب العذاب ورکی یا به مهرباني وکي په دې الله خو یو د حکمت والا دی. 118 کې به د دې تفصیل را روان دی. والذین اتخذوا دینا زری خبر را باسی